اوس انبیا به پخوانۍ زمانه کې راتله د هغې کار به دا خپل امت ته به تبلیغ کو. سلسله د آدم علیه السلام نه را روانه وه. په آدم علیه السلام باندې الله ټوله دنیا بیا غرقه کړه. یو کس پاتې شو چې نامه یې ده نوح. هغه یو پیغمبر دی چې موږ ورته نوح علیه السلام وایو. په آدم ثانی باندې یادېږي د وجې د دې نه چې الله د ده نه دا دنیا دوباره بیا آباده کړه. قرآن کې الله ذکر کوي فلبثت فیهم الف عام الف سنة الا 50 عاما. الله فرمایي نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړه. ما محترم نوح علیه السلام لګیا دی. اوس خبرې ته توجه کوئ. 900 کاله مسلسل نوح علیه السلام قوم ته لګیا دی چې خدای ته وګورئ، د خدای در ته راځئ، خدای وپېژنئ، خدای ته متوجه شئ. او تاسو له چې په څه باندې غرور دی دا ختمېدو واله دي. الله طرف ته رامنډه کې قوم به ورپسې خبرې او کنځلې کولې. ځکه هغوی خو به د بوتانو عبادت کو که نه، د خدای په قهر اخته. قوم به وي دا نوی دین یې راوړی دی، دی لیونی شوی دی. چا به ورته څه وی، چا به ورته څه وی، ملنډې به یې ورپسې کولې. تر دې چې نوح علیه السلام کله 900 کاله تبلیغ وکړه خپل قوم ته، نو انسان دې تنګ شي، تنګ شي. بس الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، دا جمله او فرمایله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. الله دا څومره قوم چې دی د کافرانو فاسقانو، الله د یو کافر کورم په مخ ته ځمکه باندې پرې نه دی خدای غرقې کا. تنګ شو جي بس ډېر. وی الله ورته ووی وی پیغمبره زه ته داسې کار وکړه دې باندې عذاب راولم، خو ته کشتۍ جوړه که. تاسو تفصیلي واقعه ده اورېدلې ده. نو نوح علیه السلام تاسو ته پکې صرف نکته ویلو چې تبلیغ څه ته وایي او د تبلیغ صحیح معنی زده کړي مونږ. وایي نوح علیه السلام راغی ځنګل ته. الله ماله خو طریقه نه راځي. الله ورته وی ته صرف تختې وباسه، د جوړولو طریقه به درته زه ښیم. نوح علیه السلام شاګرد و زما رب استاد دی جي. اوس به د ونې پرې کولې ځنګل ته، او کشتۍ وړه کشتۍ خو نه وه. علما کرام فرمایي 300 گز اوږده کشتۍ وه او 30 گزه اوږده مانه 30 گزه دنګه کشتۍ وه. شورو یې واچوله چې کشتۍ شروع کړه، نو قوم مو پسې راغی امت. هغې وی اوه دا وګورئ جي ته خو ترکاڼ وې مړه، هسې دې د پیغمبرۍ دعوه کولې. خلک یې راغونډ کړه راشئ جي که نه چا چې به مونږ ته د یو خدای دغه کولې، هغه خو جي دلته په ځنګل کې کاروبار شروع کړی دی، کشتۍ جوړوي. ما درته نه وی چې دا د پیغمبر نه دی، ملنډه به یې کولې جي. نوح علیه السلام ورته پته به درته ولګي. د نوح علیه السلام ډېره قسم دې زم څه عجیبه سینې وه چې 900 کاله مسلسل یو بنده لګیایي او د کورونو باندې په در باندې په دروازو باندې ودرېږي، ورته لاسونه نیسي، جولۍ ورته خورئ چې خدای ته ویې ګورئ د جهنم د اور نه ویرېږي. 900 کاله مسلسل د ما محترم ډېره لویه سینه غواړي. وایي کشتۍ به یې جوړوله، دا قوم به راتله او خنداګانې به ورپسې کولې، اعلانونه به یې کول. جي دا نوح چې کوم دی نو دا خو پیغمبر نه دی جي، ترکان دی، دا خو کشتیبان دی، کشتۍ جوړوي. خنداګانې به یې کولې. زما محترمو چې کله الله کشتۍ ورو تیاره کړه، دا دومره خنزیرانو چې دي به راتله په هغه کشتۍ کې به ډکې او تشې متیازې کولې. علما کرامو نه به تاسو اورېدلي دی به راتله متیازې به یې کولې پکې او ډک او دسماتې به چې دي ماته د نوح علیه السلام کشتۍ ته به راتله. زه وایم عام کشتۍ نه وه، دا داسې کشتۍ وه چې دست نبوت جوړه کړې وه، د پیغمبر په لاسو باندې جوړه شوې وه. و استاد زما رب دی دې توهین وکړو، په دغه کشتۍ کې به ډک او دسماتې کول. د ما محترم گویا زه یم د رب عذاب ورته راته که نه، راته به نوح علیه السلام پریشانه شي چې الله دا کشتۍ خو ما ډېر دی خو د ډکو تشو متیازو نه ډکه کړه،
الله دې سره بس کوم او دا عام کشته خو نه ده الله 300 غزه اوږده کشته ده الله دا خو د ځای نه خوځیم نه دا پلیتي به دې څنګه پاکوم د دې ورسره فکر و الله ورته وایي ته خفه کېږه ما له د دې طریقه راځي چې دا به زه څنګه پاکوم دا بدله دا چا چې کړي په دې به پاکوم ته بې فکره شه دی به راتله کشتۍ ته د ما محترمو دا خنداګانې به یې کولې ډکې تشې متیازې به یې پکې کولې توکاڼې به یې پې توکلې دی به پروګرامونه په دغه کشتۍ کې کول زما محترمو تر دې اوازونه به یې کول خنداګانې به یې وبدرېده جشن به یې جوړ کړه د شرابو پکې به یې غوږ شی که نه وایي دا نوح علیه السلام لیونی شوی دی دومره اوږده کشتۍ هم جوړی او کشتۍ خو خلک د بحر سمندر خوا سره جوړی چې ټیله وله ورکړي او په سمندر باندې راشه نوې تماشه وګوره دې ماله په اوچه باندې کشتۍ جوړی دا خنداګانې به پسې کوي وایي ټیرونه به ورته کله لګې قسم دی عجیبه قوم و که نه ټیرونه به ورته کله لګې چې په دې ځمکې بیا ګرځئ بس نوح علیه السلام چې کشتۍ تیاره شوه خو هغې کې د ډکو تشو متیازو سیلابونه و زما محترم ډکه و د تشو ډکو متیازو الله کشتۍ خو تیاره شوه خدایا دا خو اوس دې ته څنګه ورخېږم الله دا خو نیمه نیمه په متیاز الله دا خو د متیازو د غلاظت نه ډکه ده وایي بېغمه شه نوح علیه السلام ته الله وایي که نه بې فکره شه ما ویلی دي چې دا زه پاکومه که نه طریقه مې ورته یاده کړې ده مزدوران مې وله کتلي دي چې مزدوران یې څوک دي وایي نوح علیه السلام چې کله به پریشان و دا فکر به ورسره الله ما خو ډېر کوشش وکړو الله ما ډېر کوشش وکړو خو دا خنزیران زنادقه فاسقان فاجران الله نه پوهېږي خدا یراوله پې عذاب خو هغه کشتۍ هم د متیازو ډکه وه وایي یو دی چې کله ورو ورو دغه شوه وایي په ټولو باندې دانې راوختې په ټول قوم باندې د نوح علیه السلام صرف 80 کسان ته بچو هغه 80 کسان چې هغه نوح علیه السلام په 950 کاله کې مسلمانان کړي دومره محنت یې کړی ډېر لوی محنت یې کړی او څو مسلمانان چې وو جي څو 80 کسان وایي دغه 80 نه ما سوا په ټولو باندې دانې او خارخ ولګېده بیا به شتی ګرځولې ځان پسې اوس د خدای قانون ته ګوره الله چې په عذاب باندې راشي که نه وایي دا ټول په من شو ډېر زیات تر دې چې دننه په کلمو کې په ژبو باندې دانې راوختې تتې تتې خبرې به یې کولې بیا چاړاګان کړه الله ګویا دانې پې د نوونو ډکې راوختې وایي یو پیره یو کس راغلی و کشتۍ ته ډک او دسبات اله خنزیران خو که نه ما مخکې نه ووایي وایي چې څنګه کشتۍ کې کېناستو نو په هغه ډکو متیازو کې ورپرېوته حضرت صاحب ورغوپه شه چې ورغوپه شه چې راووته څه وخت پسې ټیک شه خارخ هم ترې لاړه دانې هم ترې لاړې اعلان وکړه جی دی د دنیا طبیبان کتلی لیکن ټیکېده نه یو په غولو کې ورپرېوته الله ټیک کړه جي اوس الله وله طریقه برابروي که نه زما رب چې په عذاب باندې راشي که نه و بیا بندولو والا نشته څوک وی اعلان یې وکړه تاسو علاجونو پسې ګرځئ راشي علاج خو د نوح علیه السلام په کشتۍ کې دی هغې ورته څنګه کشتۍ کې علاج دی وی دې کې خو موږ تشې او ډکې متیازې کړي دې کې علاج راشئ وګورئ که نه یو کس لی پکې په تشو متیازو کې جي غوپه ورکړه چې غوپه یې ورکړه راووته ټیک ټاک دانې مانې ختمې شو اعلان وشي جي راځئ غوپې به یې والې شي په ډکو تشو متیازو کې به یې غوپې والې الله په عذاب باندې راغلی و تر دې چې د دې په ګېډو کې هم ننکې وې ځان سره به یې کنډولونه راوړل او خپلې ډکې تشې متیازې به پې الله سکلې زما محترم تر دې چې بیماری به ورو ورو ټیک کېده په کشتۍ کې ډک او تش او دسماتې ختم شو کشتۍ اوچه شوه نو دې څه چل کو اوبه به یې د بار نه راوړې او د کشتۍ په دیوالونو به یې اچولې او هغه به یې څکلې تر دې چې کشتۍ الله داسې کړه چې دا کشتۍ به دې خنزیرانو بیا په ژبو باندې سټلې تر دې چې الله ورته ویلي زما پیغمبره همدې خلکو ډکې او تشې متیازې پکې کړې دي ما رب تا سره وعده کړې ده هم په دې به پاکوم د دې ډکې تشې متیازې وې په دې مې اوس کلی راځي تفاسیرو کې تواریخو کې راځي چې دې به خپلې ژبې د نوح علیه السلام د کشتو په دیوالونو پسې مږلې ده ما محترم الله په ژبو باندې کشتۍ پاکې کړه بیا چې کشتۍ پاکه شوه الله ورته امر وکړه اوس ورته وروخیږه
نوح علیہ السلام کشته ته ورخته چې کشته ته ورخته الله زه خو ما سره خو څه نشته الله ورته صبر وکړه په مخ ته ځمکه چې څومره حیوانات دي د دې ټولو نه یو یو جوړه وخېجوه الله دا خو زنګ دا به کوم ځای نه الله دا به کوم ځای نه ګیرو ما الله ورته ته څه کې د ګیرولو ته اواز کوه نو بس ته اواز کوه دا به راځي وایي دی چې نوح علیہ السلام ځنګل ته اواز وکړه ای حیواناتو ټول جوړه راشئ چې د نوح علیہ السلام اواز ووته پیغمبري اواز و وایي ټول ځناورو نه جوړه را روانه شو د ما محترم